آه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې مونږه دا خبره شروع کړې و چې مامور به کې چې کوم حسن ناغره ده چې مامور به نه پای کې حسن شته او شته ایسن حسن کو بګي ضروري ده خدا حسن په بګي یا د خپل ذات ته وجني یا بګي د غیر د وجني خپل ذات ته وجني بګي حسن یا د حسن لعينه وي او چې د غیر د وجني بګي حسن من یا د حسن لغیره وي د حسن لعينه منګه درې قسمونه ویلو چې یا به سقوط نه قبلې یا به سقوط قبلې او یا به د حسن لعينه سره ملحق وي او د حسن لغیره سره به مشابه وي ویل شو کنه علي لپاره مثالونه د تصدیق او د صلات او د دغه ویلو بل څه ویلو زکات د زکات او دریم نمبر مثال مونږ ویلو دغه لپاره زکات لپاره زکات او مونږ او دا بیا موږ پرون سبق کې دا وی چې حسن مامور به حسن لغیره دي ته چې بدی کې د خپل حسن نه وي بلکې د غیر د وجنه په حسن ناغلی وي د غیر د وجنه په حسن ناغلی د دې هم درې قسمونه دي یا بدای چې لکه د غیر په ادا کولو باندې د مامور به به ادا کیږي د مامور به چې نفسي مامور به ته ادا کیږي د غیر وسره په خپل باندې ادا شو او یا بدسي چې د مامور به په ادایګۍ سره به د غیر نه ادا کیږي نن سبق کې مثالونه دي لري چې د مامور به د ادایګۍ سره غیر نه ادا کیږي نو دا کامل دی په اصل لغیره کې ځکه چې دې لپاره فعل جدا دی او چې د مامور به لپاره چې د مامور به ته ادا کې د مامور به په ادایګۍ سره د غیر په خپل باندې ادا کیږي دا دویم قسم دی او دریم نمبر دا چې په دې مامور به کې حسن ناغلی د وجه د حسن د شرط دینه یعنی د دې په دې شرط کې حسن وي د شرط د حسن د وجه نه د دې په مامور به کې حسن ناغلی نه او د شرط د مراد د لګي قدرت ته د شرط د مراد لګي سره قدرت ته وز دا قدرت نه کنه یعنی د هر کار لپاره قدرت ضروري ده دا څومره پینځونه چې دین د دې لپاره دا قدرت دا ضروری دی ځکه چې ستا قدرت نه ته مونږ نشي کولای ستا قدرت نه ته زکات پتا باندې فرض نه نه ستا قدرت نه پتا باندې روزه فرض نه نه ستا قدرت نه پتا باندې او داس کول فرض نه دي نو دا قدرت کو دې پینځونه لپاره شرط دی د دې وجنه جمهور علما کرامو په کې د شپږم نمبر قسم نه ذکر کړي بلکې د شپږم نمبر د قدرت دی د دې پینځو لپاره شرط ګرځول دي سب علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه دا شپږم نمبر چې نن دای په قسم ګرځول دا قدرتو نو مصنف رحمت الله علیه دا تابعداري کړی دا او د په هم دا ګرځول دي پوه شوي نو بیا دا خبره ده چې لکه دا د شپږم نمبر قسم دی او دا د ټولو د پاره دی د 15 وړو د پاره شرط دی 15 وړو د پاره شرط دی کنه نو چې د 15 وړو د پاره شرط دی نو د چې دا کم عبارت ویلو په خپل متن کې ندوی چې ای او یکون حسنا لحسن فی شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به نه پکار داوا چې دا او لغیره غیر بکم لګولې وي ځکه چې دا قدرت څنګه د اصل عینه لپاره شرط دی دا قدرت څنګه د ملحق د اصل عینه لپاره شرط دی دغه شان د قدرت د اصل لغیره لپاره هم شرط دی نو مصنف رحمت الله علیه په لغیره ولی ونه لګو واښو مې معنی نه لغیره قید په کې ځکه ولا لګو چې مخکې ګوره دا سيزونه کم چې اصل عینه نه دا مخکې نه اصل عینه د قدرت د وجه هغه اصل لغیره شو د قدرت د وجه هغه څه شو حاصل لغیره شو او دا حاصل لغیره چې کم دی نو دا خو د مخکې نه حاصل لغیره دی نو هغه لګول د بګی ضرورت نو دا قید لګول د بګی ضرورت نو پوښتنه مې معنی یعنی دا مخکې چې نه دا خو لکه د اصل عینه د اصل لغیره سره یو ځای شول اصل عینه او اصل ملحق باصل عینه او کم چې بګی د مخکې نه اصل لغیره نو هغه وسم اصل لغیره په دې باندې پوښتنه تاسو ها اوس باندې سبق کې د دغه مامور به اصل لغیره د لپاره مثالونه ذکر کړي نو ګوره درې قسمونه وکړه یو دا چې د مامور به په ادایګۍ سره غیر نه ادا کیږي دویم چې د مامور به په ادایګۍ سره د غیر ادا کیږي او دریم نمبر قدرت ده نو چې د مامور به د ادایګۍ سره غیر نه ادا کیږي نو دې لپاره مثال د اودس ده ځکه مامور به چې نه کنه مامور به پدې کې منځ کول دي یعنی اودس کې د خپل ذات په اعتبار سره اوس نشته او داس خو خپل وبزایا کول دي او اندامونه پاکول دي پدې کې چې دا حسن ناغله انده پکې د مانزه د وجه نه راغله
د مانځه د وجه نه چې دا مونځ ځکه دا اودس ځکه په دې کې دا حسن دی چې دې په ذریعې سره ته مونځ ادا کړې پوه شوې مې باندې او مونځ یې د دې لپاره جدا فعل کولی کېږي او د اودس لپاره جدا فعل کولی کېږي پوه شوې مې باندې نو دا هغه مامور به اصل لغیره کامل ده ځکه چې دې لپاره جدا جدا فعل دی او کوم چې کامل نه وي لکه چې مامور به ته ادا کړي دا غیر سره په خپل ادا کېږي نه لپاره درې څلور مثالونه چې ذکر کړي دي یو مثال لکه جهاد ذکر کړی دی چې جهاد کېږي د دې لپاره چې الله تعالی جهاد کې اوس په خپل حسن نشته دی ځکه جهاد چې نه لري په ذریعه سره خدای الله تعالی بندگان وجل دي او خلکو له عذاب ورکول دي کړي ورانه ول دي لیکن په دې کې چې دا حسن ناغله اندر اعلی کلمت الله د وجه نه راغله او دا غیر د مامور به په ادا کول سره په خپل باندې ادا کېږي دغه شانتي حدود قائمول دي حدود او قصاصات دا نو پدې کې خو د دې کوم د خپل ذات په اعتبار سره حسن نشته دغه د خلکو له تعذيب ورکول دي عذاب ورکول دي حسن بغیر دې د راغله چې د الله تعالی دین پرې سره اقامت کیږي د اقامت چې خلک د ګناهونو نه بچي او دغه غیر خلک د ګناهونو نه بچ کېدل د خپل پرې مامور به باندې راګي دا شان د جنازي مونږ ده لکه په ظاهر باندې ته ګورې د بوتانو عبادت کولی د بیجان اسلام کې د پروت ته وتا دغه کې تکبیرونه ورته وي او مخې ته لاس ورته په نامه باندې ولاړې او په دې کې دا حسن د غیر د وجه نه راغلی او هغه دا چې هغه د مسلمان حق دی او د مسلمان حق دا په دغه باندې پوره کېږي لپاره جدا فعل ته ضرورت نشته نه خو نو په خبره ویم ته ګورئ ثم بعد هذه المسامحات الثلاث قد تسامح في امثلته وڅنګه چې د پرې دغه کې مسامحات کړیو کنه چې لکه هو ضمیر چې دا غیر دراجه او یکون ضمیر چې دا دغه دراجه مامور به دراجه دغه شانتي پدې کې دغه مسامحات نو ورستو د اوس مثالونه کوی دیم صح وشوي دي سبا سبق به ان شاء الله وایي چې موږ په مثالونه کې څنګه تسامح د کړی نه حيث قال لکه فرمای کل وضوء لك اودشو کل وضوء لك اودشو والجهاد او جهاد شو نو وضوء د الاولین لپاره مثال جهاد د دویم لپاره مثال والقدره التي او هغه قدرت يتمكن بها العبد چې قدرت حاصله دی په ذریعہ سره بنده من اداء ما لازمه ادا کول د هغه څه چې کوم په دمن لازم شوی فالوضوء نمبر 1 دا وضوء او مثال له للمأمور به الذي د مأمور به د هغه مأمور به هغه لا يتأتى الغير بأدائه چې د مأمور به په ادا کولو باندې غیر نه ادا کیږي بلکې د غیر د لپاره جدا فعلی او د مأمور به د لپاره جدا فعلی فإنه في نفسه تبرید ځکه دا او د خپل ذات په اعتبار سره تبرید اخوال لري وتنظيف للأعضاء او د اعضاء د پاکولو ذریعہ ده واذاعه للماء او د اوبو د ضایع کولو د اوبو ضایع کولی وانما حسنا پدې کې دا حسن راغلی دی په او داس کې دا حسن راغلی دی د اجل اداء الصلاه د مونږ د ادا کولو دونه نو پدې کې ګور دا اصل لغیره شو اصل لغیره ولې شو دغه خپل ذات په اعتبار سره په حسن نشته دی بلکې د مانځه ادایګي دی او داس په طریق سره کېږي ځکه په حسن دی وصلاته او منسره لا مما لا يتعدى بنفس فعل الوضوء دا نه ادا کیږي د په فعل د وضو باندې مطلب دا چې دا او د شوګي او دا او د په دې سره مونږ نه ادا کیږي بل لابد لها من فعل اخر قصدا بلکې د دې لپاره یو جدا فعل دي نه دا ضروري قصدا توجد به صلاه بای سره مونږ ادا کړل شي و اذا نوا في هذه الوضوء کله چې د نیت کو په دې او دس کې نو کان منوی نو د شو نیت کوونکې وقربه مقصوده يثاب عليها او دا د ثواب شو چې د دې دا مقصودی دی د بری باندې ثواب ورکول کېږي لکه پوه شوي خو چې کله دا وی چې اسی مړه بس ځان خوما نو دا په دې او اگر چې په دغه باندې دا فرض وشولو خو په دې باندې ورته ثواب نه ملایويږي پوه شوي که اگر دې په بیا مونږ کې روزدار څه پی کوي کولای شي په ولکه ثواب ورته نه ملایويږي پوه شوي والجهاد او جهاد مثال للمأمور به الذي دا مثال له هغه مأمور به الذي لا يتأدى الغير بأدائه چې ادا کول کېږي ادا کېږي دا غیر په ادا د سره فإنه في نفسه تعذيب عباد الله زکا دا جهاد په اصل کې د خپل ذات په اعتبار سره د الله بندګانو له عذاب ورکول دي عاقړول دي وتخريب بلاد الله او د الله تعالی دا بند د الله تعالی د کړي خرابول دي وانما حسن پدې کې دا حسن ناغله ده لاجل اعلاء کلمت الله
چې کلمت الله چې دې بدر سره د الله تعالی دین اوچتيږي د الله تعالی دین سربلندي کیږي د الله تعالی د دین د اوچتېدو د سربلند کېدو د وجنه ولې جهاد کې حسن ناغله ده والاعلاء او د الله تعالی دین غالب کېدل يحصل بمجرد فعل الجهاد دا اصليږي صرف په فعل جهاد باندې لا بفعل اخر بعده یادین علاوه په بل فعل ته ضرورت نشته ده ورته شوی به معنی دا جهاد دا مامور به دا مامور به دا د دې مقصود غیر د وجنه پرې کې اوس ناغله غیر اعلی کلمت الله لا او دا په دغه یو فعل باندې چې لکه د جهاد کې نو اعلی کلمت الله په اصلي کې دی پر جدا فعل ته ضرورت نشته ده پوه شئ ذم مثال وكذلك اقامه الحدود دارنګ قائمول الحدود یعنی اچانه لاس کټ کول خپې کټ کول فی نفسها تعظیم د خپل ذات په اعتبار سره د عذاب ورکول دي وان يعني خپل ذات په اعتبار سره بلیغ حسن نشته ده وانما حسن بلیغ حسن ناغله لزجر الناس من المعاصي د پاره چې منشي د خلق د ګناهونو نه والزجر يحصل بمجرد اقامه الحدود او دا زجر حاصلېږي صرف د حدود قائمول باندې لا بفعل اخر بعده درین ورسو بل فعل ته ضرورت نشته نه لکه پوه شئ معنی ها یعنی بلیغ د حسن د غیر د وجه نه راغله مامور به دي ادا کړل غیر بخپل باندې اصليږي د غیر د بګه جدا فعل ضرورت نشته دریم مثال وكذلك صلاة الجنازة في نفسها بدعة مشابهة لعبادة الأصنام دا رنګ د جنازې مونږ د خپل ذات په اعتبار سره بدعت ده د بوتانو د عبادت سره مشابه ده دغه بوتان هم بیجانه سیز ده او یې مړی چې دا هم بیجانه ده وانما حسنت پدې کې دا حسن ناغله لاجل قضاء حق المسلم د بار د دې چې د مسلمان د حق پوره چي پرې معنی هو يحصل او دا عزليږي بمجرد صلاة الجنازة صرف صلاة الجنازه باندې لا بفعل بعدها یعنی چې صلاة الجنازه دی وکړه نو بری سره په خپل باندې مسلمان حق ادا شو د دې لپاره بل فعل ته ضرورت نشته نه فهذه الوسائط نو دا وسائط الګه پوه شو به معنی چې دا کم وسائط وهي كفر الكافر چې دا کافر کفر و اسلام المیت او د مؤمن سړي مرګ وحد حرمت المناهي او دا د الله تعالی دغه مناهي یعنی کوم څه چې الله تعالی منع کړی دا داغه حرمت داغه نه زجر كلها بفعل العباد واختيارهم دا ټول د الله د بندگانو په عبادتو داغو په اختیار او داغو په د بندگانو په فعل سره دي فلهذا اعتبرت الوسائط ها هنا نو دې وجنه د دې وسایط اعتبار کړل شوی دی دلته مخکې دا خبره ګوره بنګا په دې راي کې دا ویډیو کنه چې کوم ملحق بعينه ملحق بحسن لعينه مشابه لغيره دریم قسم چې مونږ ویلو لکه زکات مونږ ویلو کنه الته نو ویلو زکات کا بدی اعتبار سره ورته ګوري نو دا مال ځای کول دي او کبري اعتبار سره ورته ګوري چې را بدی باندې الله تعالی د بندگانو چې کومه د الله تعالی خوښ بندگان دي چې فقیران داغه حاجت پوره کیږي د دې د بګي وسنه غلې کنه دغه شانتي روزه دا د خپل ذات په اعتبار سره ځان وګي کول دي ځان مړ کول دي ځان د تکلیف ور کول دي او کدی د بګي ګوري چې د روزي په زمانه نفس اماره علاج کیږي نفس اماره به برابرېږي نو دا اوسن بګي د دې وجه نه راغله دغه شانتي بیت الله شریف داغي حج کول دغه اساس ګونه للی خپل پیسې ځای کول دي لیکن د دې وجه نه چې د بیت الله شریف تعظیم بګيږي د الله تعالی شرافت بګي غردول لري د دې وجه نه د حسن عینی سره ملحق کنه نو الته کې هغه وسایل چې د الله پاک غوړه کړیو یعنی د الله تعالی د کوم چې خوخ بندګان دي فقیر هغه حاجت ته فکول دا الله تعالی د واسطه مقرر کړی و دغه شانتي دا روزي نیول چې په دې باندې نفس اماره علاج کیږي دا الله تعالی دا واسطه مقرر کړی و نو دا هغه واسطه خیال نو ساتل شوی نو هغه د حسن عینی سره ملحق کړو او د حسن غیری سره مشابه کړو واښوي خودل کې دا چې کوم دي یعنی د بندا د مړی د اسلام راوړل یا د کافر کفر چې کوم کافر دی هغه سره jihad کول نو د کافر چې کفر کړي په خپل اختیار سره کړه کنه یا یو مړی دی د باندې موږ جنازه کو نو په مسلمان مړی باندې موږ جنازه کو نو د مسلمان مړی د اسلام راوړل دغه شانتي یو سړی د الله تعالی د حدود او خیال نه ساتي نو دا الله دغه بیا هغه باندې حج جاری کیږي هغه باندې قصاص جاری کیږي نو دا ټول څه چونکې د بنده په اختیار باندې دي لہذا د دې وسایطو اعتبار کړی دی
او د حسن لغیره ګرځولې دي او دا مخکې چونکې د دپه په خپل لکه بنده یو کس فقیر شوی دی نو دا الله تعالی فقیر کړی په خپله خو دی نه فقیر شوی نو د هلته کې د هغه وسایطو خیال نه ساتلی او دلته کې دې وسایطو خیال ساتنه دا حسن لغیره کې شامل کړي دي لکه پوه شوې په دې باندې په دې خبره باندې پوه شوئ وګورئ اوس فهذه الوسائط بس دا وسایط کم وسایطو چې کفر د کافر دی یعنی کافر کفر کړی نو سره جهاد کوي کنه و اسلام المیت او دا مړی اسلام چې په دا حق پوره کوي وحد کی حرمت المناهی او دا الله تعالی چې د کوم څه منع کړی دا داګه هغه زاغینه منع کول كلها بفعل العباد دا ټول د بنده په فعل او دا په اختیار سره دي ولهذا اعتبرت الوسائط ها هنا د دې ودینه د دې وسایط اعتبار کړل شي دلته کې وجعلت داخله في الاصل لغيره او دا په اصل لغیره کې چې دا شامل شوی دي بخلاف وسائط الزکات والصوم والحج فخلاف د وسایط د زکات او د صوم او د حج نه یعنی فقر الفقیر د زکات په باره کې یعنی د فقیر هغه فقر وعداوه النفس او دشمنی د نفس اماره سره وشرف المكان او د مکان هغه شرافت فانها بمحض خلق الله تعالی دا صرف د الله تعالی په پیدایش باندې دي ولا اختیار فيها للعبد اصلا د بنده په کې رسنه اړو اختیار شته نه ولهذا جعلت دري وان لا ګرځول شو من الملحق بالحسن لعينه دا حسن لعينه سره ملحق فتامل نتفق سوچ وکا لکه تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې دا چونکې دا وسایط د بنده په اختیار سره دي نو دې وسایطو اعتبار کړی دی او دا په حسن لعينه کې ګرځولي په حسن لغیره کې ګرځولي او پای کې هم وسایطو وا وسایط د بنده په خپل اختیار سره نه بلکې الله تعالی دا وسایط ګرځولي نو هغه د حسن لعينه سره ملحق کړو پوه شئ په دې باندې واړو دا یو په پاسو د سبب ان شاء الله